السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام جواب اوچت دې مقصد دا وي چې چا سلام وکړه لوی نعمت دی، په دې باندې هم څه خبره کوو. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه الاتقیاء، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء. صدق نبینا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زما ډېر قدرمندو محترمو علماء کرام یې اوس انشاءالله نږدې موجوده طالب علمان یې انشاءالله ډېر محترم یې مکرم یې. زما دا حیثیت نشته چې تاسو ته عرض وکړم، تاسو په خپله الحمدلله منتهي یې. بیا زموږ مخدوم مکرم حضرت شاه صاحب دامت برکاتهم الحمدلله څنګه چې عالم دی، الله جل شانه ورته علم ښه مضبوط ورته عطا کړ دی. او بیا الحمدلله والشکر لله د الله دا کرم او احسان دی. روحانی معرفت دا ورته هم الله جل شانو عطا کړی دی. حضرت زموږ د ټولو مخدوم مکرم سرتاج حضرت مفتی مختار الدین شاه صاحب دامت برکاتهم اجل خلفاء کرامو کې د دو صحبت کې او دلته چې کوم بیانونه دي هغه الحمدلله کېږي، ضرورت نشته. خدا د دو یو شفقت دی او محبت چې ما ته دا حکم وکړ. دا علم د عمل دپاره دی. علم الحمدلله تاسو نور وي ښه مضبوط که علم اول به علم ښه مضبوطوئ چې څومره ستاسو علم مضبوطو نو دومره به دې کې فایده وي ډېره زیاته. تفقه فی الدین، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم لږ آواز سره وایي چې ماحول پې ښایسته کېږي، اوچت آواز سره لږ صلی الله علیه وسلم. ځکه چې دې وخت کې زمونږ ذهن اوس انشاءالله دا ذهن کلاویږي دا زموږ صاحب دې دو محنت سره د ذکر جهر دا به مخکې زمونږ په حلقو کې د الله نوم به داسې و چې اخیستل به مشکل و. اوس د الله شکر دی هر طرف ته د ذکر او دا د صحابه کرامو د زمانې وه، خلقو پې پردې واچولې. یو یعنې دومره ذکر به کېده مسجد نبوي شریف کې چې یو واقعه تاسو ته عرض کوم. تاسو به ابو داود شریف کې دا حدیث باب الدفن باللیل، د شپې مړي خښول دی معنی باب دی. په هغې کې یو واقعه ده او زموږ حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه دا واقعه په فضائل ذکر کې هم لیکلې ده. فضائل ذکر کې چې کوم حدیث دی دومره ذکر کوئ حتی یقال لک مجنون، خلق وایي لیونی دی. د دغه حدیث ضمن کې دا واقعه د حضرت عبدالله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه دا نقل کړې ده. هغه نه مخکې راشه دې ته راشه دواړه راشه. د حضرت عبدالله ذوالبجادین واقعه ده، دا ډېر غور سره واورئ بیا وګورئ. ابو داود شریف کې دا واقعه
او حضرت شیخ بیا دا په فضائل ذکر کې دا لیکلی ده عبدالله ذوالوجادین معصوم بچی و او یتیم شه وړوکوالي کې یتیم شه نو ترب په ډېر مینو او ډېر ښایسته یې ساته ډېر محبت ډېره مینه به ورسره کوله حضرت عبدالله ذوالوجادین رضی الله عنه سره ولې دې غلې غونې مسلمان شه ترې مسلمان نه و مور مسلمانه نه وه او دې مسلمان چې مسلمان شه په پټه نو بیا آخر مسلمانی پټې دی بیا نشي نو تر ته پته ولګېده نو دومره غوسه شو ورته چې دا هر څه ته نو وخت بربنډې د کور نه ځوې داسې حالت کې د کور او وخت وې شړ نو مور یې آخر هغه خوشحاله خو نه وه لیکن بیا مور وه یو څادر یې وله ورکړه د دې څادر د دوه ټوکړې کړې یو ټوکړې سره خپل بدن لاندې ستر پټ او بلې په ځان واچو او بیا د مدینه منورې ته خوشبختی به انتها ده مدینه منورې ته راغی نو حضرت شیخ لیکلی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازے مبارک ہے اور بلند آواز سے ذکر کرتے تھے بلند آواز اچت بے اللہ ذکر کا دے چا پا دروازے رسول اللہ مبارک نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضی فرمائل کہ دا ریاکار خو نه دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائل دیکھو اواهینو کې دی اواهین هغه چې د عشق نه د سینه چې دی دا خټ کېږي د الله محبت او عشق د سینې کې خټ کېږي دا خاص خواصو کې اخص الخواصو کې هغه ته اواهینو نو خیر بیا غزوه تبوک کې د شریک شه او صحابه کرام فرمای د بیا ته بیمار شه وفات صحابه کرام فرمای چې موږ وکتل د شپې چې قبرستان کې رڼا بلیږي و چې موږ لاړو نو موږ قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر کې کوشي وی دي او حضرت ابوبکر حضرت عمر ته وی دا رور ما تراکه بل رور ما تراکه دا دقه حضرت عبدالله ذوالوجادین رضی اللہ او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبر ته کوز سبحان الله عبدالله بن مسعود چې کوم جلیل القدر صحابی دی فقیه هغه فرمایي کاش کدا زوی دا سعادت د تبوک ته تلم حج نه بعد نو ما تلاش کړ چې دا خبر مبارک زوګونو خداغو دا ذوق نشته دی چې څه تخته ولګي څه نشان نه معلوم نشه خو آلته ته نو دینه معلومه اشلا چې دا د الله نوم اغستل دا خوند سره اغستل بیا درود شریف بیا خاص کر کې دا سو دا علوم دیوبند ته مونږ تلو سکاله مخکې الله اکبر نو موږ شوق پیدا شو چې موږ دارالحدیث کې لري نه خو الحمدلله موږ د دیوبند شاګردان یو واسطه سره د حضرت مدنی رحمت الله شاګرد زموږ استاد مولانا عبدالحق رحمت الله حضرت مدنی رحمت شاګرد او مولانا عبدالحلیم صدر صاحب غوم د علوم مقانی غوم شاګرد دا دو استادان خو زموږ داسې دي چې دا بلا واسطه د حضرت مدنی یو واسطه سره موږ هم شاګردان لیکن آلته چې لاړو نو زړه غوښتله چې د دارالحدیث نه هم فایده واخلو نو موږ شیخ الحدیث صاحب سره خبره وکړله د هغې ځای چې کوم موجوده شیخ الحدیث صاحب دی چې حضرت که تاسو موږ ته اجازت راکړئ نو موږ هغه ټیک ده 10 بجې به سبا ابو داود شریف سبقي د بخاري شریف ای کې راشه موږ وو کسان غالبا نو موږ لاړو ډېر محبت سره ځان سره کینو او لوی دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کې طلباو ډېر لوی تعداد دي هغه د حج باندې احادیث ټول د حج باسو نو موږ ناسو تقریبا یو نیمه غنټه موږ درس کې ناستو بیا اجازت حدیث بھی راکړه هلته نور د حضرت مدني شاګردانو هغه به موږ ته اجازت راکړه حدیث پاک نو خیر د یو خو طالبانو کې دمره ادب وو دا یو نیمه غنټه کې دا منظر من کتل دویمه خبره چې کومه لما یاد اشلا هغه داوا چې هغه
کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک راغی نو شیخ صاحب سمیت تمام طالبان لکه غیر اختیاری په خله جاری صلی الله علیه وسلم یو گونج بو او هر بار دغه داسې خوند کو نو دا جهر اخفاء د دې خپل مقامات دي. ما تاسو ته سلام تاسو سلام جواب راکا ډېر بازو پکې آهسته مو ورکوئ. سلام هغه په تاسو باندې احسان وکړي. یو سړي ما ته چا سلام وکړ ما ته دا غټه دعا ده دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ډېر جامع دعا ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. سلام پھیلاوئے خوروئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت شریفہ داو ہر چاہتا بے سلام کو کہ مسلمان معصوم دے دانا چی دے امتی دے یا لوے وڑو کے دا بے نہ قتل سلام. صحابہ کرام فرمائی منگ با کوشش کو چی منگ مخ کی شو بسا منگ نیو مخ کی شو داغو دمرا دے سلام کولو سر شوق او مینا او پاک اجر دے. السلام علیکم اللہ نے کہے ورحمت اللہ ورسلم 20 وبرکات 30 دا 30 نے کہے دا او جواب چور کی اگر تم دمرا ملاوی گی نو دا با آئندہ خیال ساتھ آتے سلام خوروائے روٹائے ورکوائے سخاوت ورکوائے او مہمان نوازش ہے او صلو والناس نیام موز کوئے چه خلق ہو دی تحجد و موز داؤنن علماء کے دے کمزوری دا او دا دے ولایت سیڑی دا سیڑی دا ولایت پوڑے دا. تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام اہل بیت پاک اولیاء اللہ دا دے تحجد و احتمام کرنے دی نفل و دیر دا قبولیت نو دا دیو میں احتمام پکاری کوشش دیر پکاری او اللہ توفیق ورکی سفر کی بھی ورکی حضر کی بھی ورکی نو دا نوے چی خلق ادئی نو تاسو موز کوئے تحجد تدخل الجنت بسلام سلامتیا سر جنت تا دے بہرحال معافی غاڑم لیکن تاسو دا عمل نیت سر دلتا ہو سائے. حضرت شاہ صاحب نا الحمدللہ تاسو علم بھی واخلے روحانیت بھی واخلے دا امت تاسو خواص خلق ہے عوام نہیں ہے زان او پہ جانے حیات قدر خود درا بشناز زان او پہ جانے دا علماء سرا خلق ہوئی دا علماء عزت نشتے. بعض مولیان دلتا نلار شی سوک دکانداران شی سوک سشی والے دلتا عزت نشتے. دا بالکل غلط خبر دا دے زنگل تا گو رہے شاہ صاحب کم بادشاہ دے کم گورنر دے او کم دنیا وعدہ دا ورسکا یو فقیر ہستی او نن دے جنگل کے دا منگل گو رہے دا دمرا لوے عمارت عزت والا خدا سمرا ورکڑے دے سمرا زمگا مفتی صاحب دامت برکاتو ہم تا گو رہے ہم دا علاقے گورنر یا داغن دے کربوغ شریف دنم دمرا لرے دیہاتوں کے او اللہ اور تسمرا عزت اور کڑے دے دین والو تا اللہ عزت اور کئی عزت ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین دے دا پارا دا سوچ خود ذہن نہ ختم کہے اس دا سمکہ دوئی چے مال عزت را کہے دا مخ کی دا دے سمکہ عزت نو دا پسپلو گرزے دل ساوری گرزے دل خلق با دسماتی پکے کول لیکن کلچ دے نسبت اللہ سر وشا لا پلسترونا او دغاؤں پاتی دی ہرس پاتی دی بالکل کا کچوے او کچوئی نو آگے کے خلق سپلائی نہ رہا دی دے اٹھلو کے دے ایوانونو کے دے کروڑاو قالینونا دے خپو لاندے سپلو لاندے رہا دی لیکن دا اللہ جماعت نسبت شے بس ستاسو نسبت اس اللہ سر شوے دا نسبت مضبوط کہے دے نسبت لا قوی کہے او دا اللہ رضا مقصود کہے بنیادی شے دا دے چے منگ دا اللہ غلامانی ہو اللہ زمانگ رب دے او منگ با دا عبادت پہ ہم خوش شوق سر رکھو او تاستا اللہ با علم در کئی انشاءاللہ استاسو عالمان ہے دورے والا ہو اس بزائے او دغه چې موقفونه لے والا هغه یو کال در تبل پاتې دي تاسو یو لحاظ سره اوس علماء
او د عالم کردار کار کوي دا همیشه یاد وساتئ دا زما زندګۍ تجربه ده خلک تقریرونه مقرونه وختي خبره هغه تقریر اثر هم نه کوي په زړه باندې هغه کوم چې رواجي تقریرونه دي هغه دقسې هوا په شان دی لیکن چې صرف تقوا یې پکې تقریر هم نه دا هغه کتو سره خلکو زندگی بدلی زمون استاد تاسو هم استاد د شاه صاحب په واسطه سره حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه او چې کوم بیت یې او کو بیت نه بیت ضرور وکای مرشد در تقوا کې ناس ته او خو دغه سره خپل انتظارونه مکوای نو هغه زمون یو دوه واسطو سره زمون حضرت چې هغه مرشد بھی دی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه داغو عادت شریفو مدرسو تقریر بیان کاو بس صرف تدریس کارو او دمره فضا بدل کړه دنن چې څومره باغ و بهار تاسو ګورئ دې کې داغو برکات شامل یو ځل د علماء ډېره لوی عظیمه درنه مجمع او ټول ورته درخواست وکړي چې حضرت بیان وفرمایي حضرت انکار کو نو دو ډېر زور لګاو نو حضرت خطبه ولستله صرف الله بس دغه مراوي ټول په جړه ټول بس دغه تقریرو الله دا الله دا غوړه کې دن نو دا غي دمره تاثیر نو دیو جنا الحمدلله خوش نصیب ہے استاد د عزت غرض کېږي ما چې مليان ته موږ ته حکومتونو والوي موږ بددو دغه کوو عزت جوړو خپل عزت سنبال کې استاد عزت نن دې سبا نه دې دا اوس 2 هفته 3 هفته مخکې د سپریم کورټ وکیل دی دوست زمون غنیمت ته سړی او د پنجاب ایډیشنل جنرال ورته وي که څه بلا ورته وي هغه هم دی دغه پلار مړو خواهش یې چې جمعه دا جنازه وکړو هغه زه چې لاړم نو ټول پکې دا تور کوټونو والا زیات ځکه چې په خپله دا او پکې ججان بھی وو دغه طبقه زیاته وه دا زمونږ والا پکې کم وو لیکن مزه یې نه کوله خوند کومې جنازه پرون جنازه خوند کوه الله اکبر امام محمد بن حنبل رحمت الله علیه بادشاہ ته ویلو ستا زما د عزت فیصله به زمونږ جنازه کوي نو پرون چې کومه جنازه تاسو به پکې تلي الله اکبر الله اکبر پای کې صلحاء اولیاء عوام بھی لیکن زیاده مجمع د صلحاء اولیاء د انسان داوم دی چې د مرګ نه بعد بده ته څوک ودرېږي نو هغه ما وکتل نو پکې دا سابقه چیف جسټس و که نه داوم و دوی چې په دې کرسۍ کښېني خدای یېري رسول الله صاحب یېري او بیا دقسې رسوا ګرځي نو هغه افتخار چودھری و هغه هم غنیمت خو و د ده شانتې نه و دی د خدای زر زر رسوا کړي خیرې کوئ دا خو موږ ته اختیار ته زموږ لاسونه چا نه دي منع کړي خولې چا نه دي منع کړي خب الله ته وجاړئ کاش که موږ طالبان وی زموږ دعاګانې قبلې دی نو زموږ د عقاب سره عام توهین او موږ دا رد خدای موږ ته نه ښیي خدای دو داسې څوک چې دی که ملوث دی خدای دی داسې په قهر په تور ووي او داسې دی خدای ګډ شل کی مفلوج کی چې دا عہدې ته نه لاړې شي او عبرت د کائنات دپاره جوړ شي مري دي هم نه خو چې پراته او په بد حال پراته خدای دی یو ونیسي خیر نو هغه پکې ومو جنازه کې وو نو چا ورسره الیک سلیک هم نه کو دقسې ما اخبار کې فوټو موټو کتلو نو بل راته چا وی افتخار چودھری سے مې ګرځي دی دا دی لیکن عالم هغه ته خدای داسې عزت چې دا لافانی عزت دی دا نه ختمېږي دا ابدي عزت دی دا الله سره نسبت نو یو خو الله هم خوشحاله کا په تاسو باندې الله کرم کړی دی ګوره اوله راځي چې تاسو طالبان راځي سبق لا نو حدیث مبارک کې دی الله تعالی فرشتو ته وایي چې دوی خپل لاندې وزرې وغوړوي څومره اعزاز الله باندې څومره اعزاز او بیا خ تقوا سره اوس تاسو لوی قوم ته چې تاسو کله ځای خپل تربیت وکړئ زمونږ حضرت مدنی رحمت الله علیه به چې کله
دیوبند کے طالبان تا دستار تڑ نو حضرت دا لکلی دی باقاعدہ نو حضرت بورتوے آپ نے 8 سال دارالعلوم میں پڑھا ہے، آپ کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی، آپ لاہور جاؤ، شہروں والے دروازے میں اللہ کا ایک شعر مولانا احمد علی بیٹھا ہوا ہے جو اللہ اللہ کی ضربوں سے کائنات کو مسخر کر رہا ہے، اللہ اللہ کی ضربوں سے، ان کے پاس جاؤ اپنی اصلاح کراؤ. بخاب زمون دا کابر دا طریقہ وا چې دا فاضلان اول خو اساتذه چې کله صاحب نسبتی ورسره ډیر کار کی، لیکن دا به وي چې دا اصلاح شي یو کال چې الله والا سره په خانقاه کې تیر کړي، هغه ذاتی خپل فایده ده. یو خدا دا چې اعمال سړی ته نصیب شي او باطن منور شي، دا ذاتی خپل فایده. دویم چې مونږ ټیک شلو نو بیا یقینا دغه اثرات په معاشره راځي. تاسو سره چې بیا څوک کینی پاسي هغه به اثرات راځي او محنت ډېر کوئ، وخت مه ضایع کوئ. ټول چې څومره طاقت دی په پڑھائی باندې ولګوئ. د دوران تعلیم مخکې وروستو دا بالکل زه حقانیه کې هم دورې کالو نو یو خو صحبت الله تاسو ته ښه نصیب کړی دی. زما عادت دا هلکانو موږ به لبو ته زړه کېږي، مازدیګر به ټول طالبان دا آبادۍ نه والا دغه ټول علاقه خالی وه پټړۍ نه پورې دغلته به لبې وې منډې ترړې او دا مازدیګر زه به سیدا کلي ته لاړم. حضرت په کلي کې پاتې کېده مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه. زه مازدیګر نه ماښام پورې د هغو عادت شریفه هلته به ناست نو زه به ما هغه د لبو وخت به ټول پرېښ. دا مولانا عبدالقیوم حقانی دی به هم هغه باندې چې د الله کرم کړی دی. ګوره هغه الله قلم بھی جاری کړی دی، د بیان هم جاری کړی دی، تقریرونه به ډېر ښه کوي، قلم هم جاری دی، کتابونه اوس د مسلم شریف دومره شرح ولیکله او په اکابرو بیا دا الله پاک لږ وخت کې بیا ورته ډېر برکت واچي. دا ټول زما د مخې ده چې د حضرت قدمونو کې به ناست نو د مشرانو قدر کوئ، د ماحول قدر کوئ او ښه علم حاصل کوئ. مضبوط استاد نه بار بار تپوس کوئ، مشر میں گئے تکرار کوئ. عربی بول چالم یو بل کې کوئ. مونږ یو کمزوری دا خب بهترین عالمان نه کنو مونږ نه هغه مزدوران چې سعودي کې 3 کاله تیر کی کنه هغه لغه تکلم نه ولا هغه معاشره سره عربي ولا راځي نو ځان کې یو بل سره د عربی کې هم خبرې کوئ. پښتو له وخت ډیر دی لا یو خیر دی سبا کمزوري اخر با دا مونږ سره یو طالبو مرګره و زم هغه به دا قضان باندې واجب کړی وونه و دمره بهترین فصیح عربي و بیا هغه ویله نو یو ځان کې تکلم د موز آداب الحمدلله خو زید خانقاه دی الله د آباد لري نه دی ودا کوي او خو مهنت سره او بیا چې الله تاسو فارغ اور سره د زمانه کې داوم کوشش وکړي چې دلته سو قاری وي نو فارغ وخت کې داغه نوم تلفظ صحیح کوي. مونږ کې داوم کمزوري داوم لري کوي یعنی یا خو بیا وروسته مستقل تجوید نو کوي کین دمره خو بکار تلفظ صحیح. زه طالبم زمارورو هغه خو درجه حفظ تلاړ ما حفظ نه کړی اول اخرت بار دوراته یاد دي د دې دوه حافظ نور سورتونه صدی ولې ما ابتداء کتابونو کې داخله واغستا هغه حفظ کې لاړ. بیا کله چې هغه حفظ نه فارغ شو نو مدرسې کې زه د کتابونو طالبم هغه تجوید تراغه هغه استاد او قاری صاحب هغه قاری صاحب ډېر اوچت قاری ہو. پاکستان کے لاہور کے مشہور قاریان ادرے قاری زار احمد تھانوی صاحب قاری شریف صاحب او بلیو قاری صاحب دا درے مشہور ممتاز قاریان لاہور نو دا قاری صاحب چې هو د قاری زار احمد صاحب رحمت الله علیه خواص و شاگردانو سبا اشراق قاری ہو ډېر زبردست انګریزي تعلیم هم ډېر کړو. دا قاریان صاحبان چې دا موږ طالبانو کتابونو والا سره لګ دا ونی چې دا د کتابي دی او دا نو ما سوچو کو چې ما سره وخت نور دمره تجوید د پاره نشته نو فارغ وخت دا حضرت نه مشق کوم اجازه خو ته لاړو نو ما سره ډېر سختی سره پیش راغی ډېر زیات ما ځان ورته دغه کړ بالکل مې ورته وغورځم مې زه دې چې سوی خدای دغه دې خدای نصیب کی بیا رو کله به ډان ډپټ کله څه
آخر بیا دمره مهربانه او محبت بیا هغه کراچۍ ته لاړو بیا به ما ته خطونه هم رالیږل ډېر زیات مهربانه که الله نو څه لږ ډېر مشق هغه نه ما وکړه فکر چې بیا موږ له امامتي کول راځي مزونه پړاول راځي نو دا او بل الحمدلله دا د رشد هدایت مرکز دی دې کې باقاعده کم بیت نه کړي بیتو کې انتظار مه کوئ او بیت سره قیامت نه راځي د طالبګیرۍ بیت کې آسان اورات خی او ضروری ده بیت چې دی دا اتصال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره زمونږ علمی شجره دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده که هغه تجوید دی که حفظ دی او که نور علوم دی د دې سند کې تاسو ګورئ د استاد نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسئ او دغه رنګه شجره روحانیه زمونږ چې ده دا هم متصل ده الی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوئ الله تاسو خوشحاله کړي او ښه مطالعه کې محنت وکړئ ښه چې سبا له فارغه شئ چې بیا کتاب له ښه راځي نو انشاءالله بیا او دغه نه اوس نیت وکړئ چې موږ به انشاءالله تر مرګه پورې خپل د دین خدمت کوو مشایخ او استادانو چې موږ د کومه ډیوټي حواله کا هغه وکړو او اتباع سنت اهتمام اوس نه کوئ هر کم چې دوره حدیث کم حدیث راغی عمل پہ کوئ زموږ حضرت په فرمایل ما ذکر رحمت الله علیه هغه په فرمایل چې هر سنت باندې عمل کوئ ها بعض کم سنت تحمل نه وي هغه سره مینا کوئ مثلا فاقه کول داوم سنت ته من کمزوري یا نور داسې بعض لیکن چې کم عمل کول شي او چې کم باندې عمل نه کیږي مینا ور سره کوئ د دې مثال به ورکاو لکه شوګر مریض چې دی دته خوګه منه کی هغه ته پخپله پته چې دا مال نه لیکن مینه ورته د نورو نه زیاته اکثر من کتلی دي هغه مټای واخلي دا حیرت تاسو شوګر دی یاره خیر دې مړ بشم نور څه دي نو محبت ته دې د سنت سره الله سره مینا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینا د دې ډېر زیات خیال ساته اوس نه پلاری چې ځای حدیثو کې چې راځي د رسول الله رفتار مبارک څنګه هغه اختیار کړي ناستا مبارک خندا مبارک دا ټول شمائل شریف کې ټول موجود دي مشکات شریف کې بھی دي او دورے کې ټول کتابونه د حدیث دي نو دیو جن الله خوشاله کوي او دعاګانو اهتمام ډیر کوي د دې به کوي ان شاء الله طالبان چې دا مستجاب الدعوات نو لطیفه درته اورم ختمو تا سبق ټیم دې موږ له په لارې ته موږ سره طالبو هغه قصه بیانوله بخا دا مدرسې نه وي درسونه نه دا جامعات او دارالعلومونه دغه کې به جمعتونو کې به درسونه او د استادانو خدمت هم کوي دا هم یاد ساتئ هر کې او خدمت کو نه مخدوم شو زمونږ د مشرانو دا عادتو د طالبګیرۍ خپل استادانو به ډېر زیات او څوک د استاد خدمت ادب کوي هغه به ضرور د دین خادم جوړیږي او چې بې ادبي وکړله فتین به جوړیږي هر څه به خراب نو پخوا به دا جماعتونو کې به وظیفې غوښتلې وظیفې نو اوس خدا الحمدلله دغه مدرسو کې جامعاتو کې لنګرې دي تعمیرات دي اعلی ایو قیس نو دا وظیفې به غوښتلې او جماعتونو کې به دیرو هغه خبره کوله چې موږ یو جماعت کې دیرو او یو خانو دغه د زوی واده وشي نو موږ ناستو دا جماعت لږ اوچت ځای کې همیشه اوچت جوړې نو موږ دا ګورو موږ ته دعوت رانه کړ نو آخر طالبان دي ځوانان دي زړه خو د هر چا کېږي دا خوشبودار خانې دي هغه یو طالب پکې دا ونه یاره اوچت کې لاس خدای دې وړوله روغه ونه کړي موږ اوچت کې دعا وکړه اوله شپه د ښځه خاوند ځان کې وجنګېده دا اوله شپه خو مرګ دی بیا د خان چغه شله او د خان زوی او نور ځان کې پریشانه چې سړی چې داسې چلو تپوسونه خو بیا سړی کوي چا ورته دا فقیران چې که نه دا 1000 وولې بس راغی وایي چې معافي غواړم نوې تازه دعوت بهترین شاندار ورته جوړ کړ وایي دعا وکړه ټیک شله معامله طالبان مستجاب الدعوات دي خو چې طالب شي خدای دې موږ صحیح طالبان کې بهرحال خوش نصیبه ہے داسې مبارک ځای کې علم پکې هم دی تربیت هم دی ځکه چې دا صرف علم کافی نه دی علم لا ينفع نه پناه غوښتې ده
دیکھیں مقاصد رسالت مبارک آگے کی یتلو علیہم آیاتی اور یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم تزکیہ نو اللہ تعالی صدا سے درسگاہ درک دا زمون دا حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ برکات تھی اللہ شکر دے بیا مفتی سے دامت فیوزوں بیا شاہ سے دا دے خانقاہ کے دا سلور والا مقاصد دی اور دا مقاصد تھی دی دا وہ پورا کوئی انشاءاللہ اب ہر سستا سدی اللہ تعالیٰ دے دعا کی بھی یاد ساتھ ہے امت تبارم دعا کوئی مستجاب الدعوات بشید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول امت یادا کافر دے خدایا ایمان ورطا نصیب اور مسلمانان دی ایمان تقوا ورطا نصیب کے اور صلاح و فلاح ورطا نصیب کے انشاءاللہ دا دا خیر ذریعہ دا دلتا جکم معمولاتی اغیل من نظر انداز کوئی مثلا درود شریف حضرت ویل والے درود شریف خو ډیر برکات انن سم ډیر زیات رسول الله سم ډیر خوشحالی نو ډیر زیات درود فارغ وخت څومره درود شریف لسته لیټه بیٹه لولای ډیر برکات او دلته الحمدلله حضرت ذکر مجلس او سار ذکر مجلس الله بدا دا والا نور دا باغونه دیته ان شاء الله کافر بدغه ګور استرو کې به زقوم زی نالیږي به پکې ادا والله خپل باغونه دا بھی دعا کوي خالی ځای کې څومره پروت دی طالبان 2 رکعات صلات حاجت روزانه کوي دا حضرت تور کې دا دی دا خپل دین تور کې ان شاء الله وبش واخر دعوانا الحمدلله دعا ہوتا سو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین یوزل الحمد شریف دیزر ضرورت اخلاص درود شریف الرحمن سے ملق سے رحمت اللہ علیہ زم استاد زادہ و خواہ عالم او تحدیہ بھی کہے اللہ کریم ددی بیان او ددی مبارک تلاوت درود شریف ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحدیہ کے نغو پہ صدقے برکت مولانا سمی لخت رحمت اللہ علیہ تحدیہ کے دا ظلم چا کڑے دے اگو تو سعادت اور شہادت عطاش لیکن چا ظالمان دا کڑے دے او دے پسے جو کم ظالمان پا کے ملغوز تھی اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک اللہم فرق جمعہم اللہم خالف بین کلمتہم اللہم انزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم اکفناہم بما شئت اللہم اکفناہم بما شئت اللہم اکفناہم بما شئت اللہ دا درجے بلند کے ډیر خوشحالی ورته ورکړي پرون قبر باندې یو بار نه څوک راغلو هغه درود شریف وی ما لسته او ما ته الاده راغی هغه ته دا ما قتل چې دا ډیر زیات انوار و برکات را روانو دا خبر خدای پاک دې خبر منور کړي خدای د علماء حفاظت وکړي د مفتی صاحب وي د شاه صاحب وي الله د ټول علماء او د الله مولانا فضل الرحمن صاحب وي د الله حفاظت وکړي د نور علماء وکړي الله هر څنګه چې ستاسو دین خادمان حضرت شعیب علیہ السلام قوم یا شعیب انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز تو غیر فقیر طاقت دی نشتے بعض راشا ہم گوھے داسی کو آگا کی کو تستاش طاقت نہیں اللہ اقبل طاقت اگر ظالمانو تو کھولے ہاتھیانو تو سمودیانو تو کھولے فرعونانو تو کھولے اللہ ملکو بے سارے مکے علماء محفوظ ستانو مجھتے ستاب حبیب درمندی تانا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پرچہ بیوچت کردی ستا خوگنو خوری ستا خانقامونا دا مساجد دا آباد لرے اللہ راضی شے اللہ راضی شے اللہم واقعتاً کواقعت الولید اللہم واقعتاً کواقعت الولید اللہم واقعتاً کواقعت الولید اللہم احرسنا بعینک اللتی لا تنام واکنفنا برکنک اللتی لا یرام
اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہ دا وقت فرعونان دا دین دشمنان اللہ تخبل قهر و غضب لاندے کے خدا مفلوجے کے بدن کے والا دا طاقت تے چول دے، دا طاقت تے نہ ختم کے، دا زڑوالوں نے بند کے، دا دماغ و قوت ختم کے، مفلوجے کے اللہ نے کافر خوشحالہ پارلیمنٹینوں کے مبارک بادنوں برطانیہ کے امریکہ کے اللہ نن کے زخمی استارے غلامان زخمی رسول اللہ غلامان زخمیات اللہ استار اخبر قہر طورے پہ ہوا رہے اللہ ان کے اخلاص کے ملک بنے رحم ہو کے پاکستان اللہ گل و گلزار کے دین سرا معاشی حالت بھی دین سرا مضبوط کے اللہ شاہ سے دا خالی دے انہا دے مبارک دے دارل ایمان و تقوی تا عطا کے اور دکر وہ گئے شریف خالی مکے ٹولے الت دارلوم زکریاتا حوالہ کے استاذ مکی دی اللہ اور سمرہ علماء دی طلباء دی صلحاء دی اللہ ٹول قبول کے دے بچولا اولیاء کے محبوبین کے مقبولین کے صالحین کے صادقین کے زمان بچین کان کے اللہ زمان غفلت کے تیر سے وقت معاف کے اور اس آئندہ وقت زمان اللہ آخری لمحے پورے اللہ پہ دین کے اور دقا شاند شہادت منگتا ہوں عطا کے بے بننے کا و کرم کا وجود اور بقی شریف خاور تمنا دا نصیب کے اور اللہ دے کار کے برکت واچے اللہ دے غیب و خزانون تعمیرات مکمل کے منگی چاہتا ہوں محتاج ہے ایک دروازے تم بیستا دروازہ دیر الویہ دا کریمہ دا خزانی دی عطا کے دے بچوتا اللہ للہیت نصیب کے علم کے فقاہت عطا کے ورتا علم نافع ورتا عطا کے زمان دارالعلوم حقانیہ اور زمان طول مدرسے محفوظ و معمونہ کے دا کافر و کمن آپا کے ارادی دی دا شر اللہ آغا پاغو آڑے آغا شر پاغو آڑے اور کم دکے جو مسلمانان دی دا غود دین ایمان حفاظت ہو کے اللہ کم بے رشتے دی رحمت برکت رشتے ورتا ورک بے اولاد اللہ نے ایک صالح اولاد ورتا ورک چاکم جائز حاجات دے حضرات تا دعا دا پارا حضرت تا منگتا اللہ نٹولو جائز حاجات پورا کے لوی حاجت دا سے راجیشی جو بیان آرادہ نش اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک برحمتک یا